نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز مسلمانانو، ابل ورځ په ترجمه کې موږ په یو مسله باندې بحث کړو. هغې ته مسله د رفع الیدین وایي، او په هغه مسله کې موږ د قرآن کریم نه استدلال کړو. د خاشعون معنا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما کړی و چې لا يرفعون ایدیهم فی الصلاة، دوی به په منځونو کې لاسونه نه پورته کوي. او د هغې متعلق مې ټول مباحث ویلو. بیا مې پکې دا خبره کړې وه چې کم رفع الیدین غیر مقلدین حضرات کوي، دی باندې دوی سره دلیل نشته. کوم چې دلیل ده هغه د امام شافعی رحمه الله د مسلک د خلکو دلیل ده، او د امام احمد رحمه الله، ځکه چې هغوی تقلید او د اجتهاد قائل دي. غیر مقلدین حضرات تقلید ته شرک وایي، هغې ته حرام وایي. نو د دوی استدلال د حدیث نه صحیح نه دی. لکه په دې مسله کې دا بخاری شریف دی، دې کې حدیث طرف الیدین دی، دې کې دا حدیث دی د رفع الیدین والا روایت ته. دا صفحه د 102 دې کې 2 روایات دي. اولنی روایت کې 3 ځای رفع الیدین دی. اول تکبیر کې چې کله رکوع ته ځي یا د رکوع نه پورته کېږي، دې کې امام بخاری رحمه الله استاد دے محمد ابن مقاتل، داغه استاد دے عبدالله ابن مبارک، داغه استاد دے یونس، داغه استاد دے امام زهری، هغه د سالم نه، هغه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. محترم تقلید دی توایی چې د یو عالم خبره ومني بغیر د دین چې هغه نه مطالبه د دلیل وکړي. دې ځکه امام بخاری رحمه الله د استاد نه حدیث مونږ او تاسو ته ویلې ده، خو په دې دلیل نه دی ویلې. دی نه دی ویلي چې د چا محکمات دا حدیث وي او کم ځای کې وي. دی باندې دومره شاهدان دي. نو د امام بخاری رحمه الله خبره منل په دې حدیث کې او داغه په علم اعتماد کول دلیل ترینه نه غوښتل، او دوی تی غوښته هم نه ده. نو دې ته تقلید وایي. تقلید ته دوی شرک وایي. نو دوی چې کم رفع الیدین کوي دا د شرک په طریقه باندې د دوی د اصول موافق ثابت دي. بیا امام مقاتل د عبدالله ابن مبارک سے ابن حدیث ویلے ده، خو دې کې دلیل نه دی ویلے. بیا عبدالله ابن مبارک سے د یونس نه دلیل ویلے، دلیل دا حدیث ویلے ده کې دلیل نه دی ویلے. یونس سے د امام زهری رحمه الله نه حدیث ویلے، خو په دې کې دلیل نه دی ویلے. چې استاد د دلیل نه غواړي د عالم نه، دغه ته تقلید وایي.
تقلید ته دوی شرک وایي، د دوی د اصول موافق. امام بخاری رحمه الله مشرک دی، ځکه چې د استاد تقلید کړي. استاد مشرک دی ځکه د خپل استاد تقلید کړي. هغه مشرک دی ځکه د خپل استاد کړي. دې کې تقریبا 1 2 3 4 5 راویان دي تر صحابي پورې د دوی د اصول موافق دا مشرکان دي. پراوی کې شرط دا دی چې دی به عادل وي. په عدالت کې اول شرط دا دی چې دی به مسلمانی. زما اعتراض دا دی چې دغه نه استدلال کول د غیر مقلدینو دا بے ځای ځکه دي چې دا خو بنا د دې استدلال په تقلید ده، او تقلید خو شرک دی. او خلکو تم وایي چې د تقلید دې تیرونه راوځي. نو دغه رفع الیدین کې د دوی استدلال د دې حدیث نه یا د بل روایت نه هغه صحیح نه دي. زما یو اعتراض په دوی دا دی. دویم اعتراض مې دا دی چې دوی وایي چې موږ د امامانو تقلید ځکه نه کوو چې موږ سره حدیث دي. نو چې حدیث شته نو زما تقلید او اجتهاد ته څه ضرورت دی؟ زه ورته داسې وایم چې په دې حدیث کې په یو رکعت کې رفع الیدین راغلي دي. تاسو په ټولو رکعاتونو کې رفع الیدین کوئ. په دې باقی رکعاتونو کې رفع الیدین د کم حدیث نه وایي؟ په دې دویم روایت کې 4 ځای رفع الیدین راغلي. اول تکبیر کې کله رکوع ته ځي، کله رکوع نه پورته کېږي، او کله چې دریم رکعت ته پورته کېږي. نو 4 کره رفع الیدین راغلي. اوس دوی چې په دې دینه علاوه کم رفع الیدین کوي، د دې د موږ ته صراحتاً حدیث وایي. دوی محترمو 3 قسم رفع الیدین کوي. 2 رکعاتو کې 15 ځای رفع الیدین کوي. دوی به موږ ته داسې حدیث وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 15 کره رفع الیدین کړي دي په 2 رکعاتو کې. دوی په 3 رکعاتو کې 8 کره رفع الیدین کوي. دوی به موږ ته داسې حدیث ښیي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 3 کره په 3 رکعاتو کې 8 کره رفع الیدین کړي دي. دوی په 4 رکعاتو کې 10 کره رفع الیدین کوي. دوی به موږ ته حدیث ښیي چې رسول الله مبارک په 4 رکعاتو کې 10 کره رفع الیدین کړي دي. د باقی رکعاتونو کې چې د دوی رفع الیدین دي، دې کې استنباط کوي، دې کې اجتهاد کوي. دوی استنباط او اجتهاد ته شرک وایي. نو څنګه په خپل کوي؟ محترم ورونو، تاسو خو غلط کړی یې. زمونږ د عوام ورونو ته وایم چې اهل الحدیث مسلک کې داخلي دل دا د ایمان نزان خلاصول دي د دوی د اصول موافق. نو لہذا په دې مسله باندې پاکستان کې یو مولا دی، هزاربوز دی، د افغانستان دی، ځان ته پاکستانی وایي. مولا عزت الله نوم دی. دا مولا عزت الله به تاسو ته معلومي چې یو عالم نه دی پرېخي، او هر عالم سره بحث کوي، او کله ورته کنزا کوي، کله سوای، کله سوای. یو ځل ما ته ټلیفون کړو، او ما تاسو ته په غبل ویډیو کې وموي چې زه مصروف وم او بحث خو وخت غواړي. د پسې ما موبایل کټ کو، بیا رانغه نمبر بے درکه شو، او دا په هر تقریر کې دا وایي چې د مانه تختیدل دی. ما ورته بل ورځ مووي چې محترمه زه ستا د نیکونو نه نیم تختیدلی، ستا د نیکونو د پلارانو نه نیم تختیدلی، ستا نه به زه څنګه وتښتم؟ خو بیا هر وخت یادول. بیا بل ورځ زما په دې ویډیو باندې رد کړی دی. ما ورته جواب وکړو، به ما ته چیلنج راکې چې ما سره په واتس اپ خبرې وکړه. محترمو د دوی چیلنج ما قبول کړی دی، او بیا مې ورته دا ویلي دي چې ته مهرباني وکړه، کویت ته زنګ ووهه، سعودي ته زنګ ووایه، دغلته چې ستا سره کم ملګري دي هغوی ته زنګ ووهه. تاسو چې سار د سنتو نه به شروع کوو،
تر مازیګر تر ماخستن ویتر پوري سار چې سنت کوي سو کر طرف الیدین پکې کوي. بس ما ته به حدیث وې چې رسول الله مبارک د سار سنت وکړو دومره کر طرف الیدین پکې کړي. بیا د سار فرض، بیا د ماسپخین سنت قبلی، او بیا سلو رکعات فرض د ماسپخین، او بیا سنت بعدی 2 رکعات، بیا مازیګر، بیا ماخام، بیا ماخستان. دوی به معنی صرف په دې خلاصيږي چې حدیث وای او د دوی استنباط او د دوی استخراج تا وکی خودل دا خو دیم وای چې شرک دی. ځکه د عالم خبره به دلیل منل دا خو شرک دی. دغه علما او ائمه موږ ته استنباط او استخراج کړي، دوی داغه خبرو منلو ته شرک وای. لہذا اوس به وګورو چې دې حضرات سره په دې مسله باندې دلیل شته کنه. موږ ته به صراحتاً روایت خي څنګه چې د دوی دعوه ده چې موږ تقلید زکه پرې خو چې موږ ته صریح حدیث راغی نو موږ تیارو د تقلید نه وته. دوی په کتابونو کې لیکلي دي چې تقلید تیاره ده، دا جهل دی. اوس که د دې علماو من خبره منو دا خو جهل دی، دا خو تیاره ده، دا خو موږ د ایمان نه خلاصيږو د دوی د اصول موافق. لہذا د سره مو عمدانن وخت دی، د سره به خبرې کو ان شاء الله. تاسو به یوري زما دعوه عمدغه ده کچیرته غیر مقلدینو په 2 رکعاتو کې خپل رفع الیدین او خود د سار یا په د ماسپخین په 3 رکعاتو کې یا د مازیګر یا د ماخام یا د ماخستان څنګه چې وعده مې د سره کړی ده داسې وعده تاسو سره کومه. کله چې راته صراحتاً حدیث او خود زبد خپل مسلک پرېګدم او بیا به د دوی مسلک ته وړم. که د دوی مسلک حقین په ما دې رحم وکي او ما ته د حدیث وخی او کني نو تاسو د دوی خبره به اوس واورئ. زمنګ چې کم بحث ته کم موضوع مو ده دی به ان شاء الله د خپل موضوع نه وزي او بل طرف ته بزي، خو زه به ان شاء الله پرېګدم نه. سمې چې موضوع ده رفع الیدین دوی کوي، حدیث بم دوی منګ ته خي. کم عمل چې منګ کو داغه جواب په مونږ دی، کم عمل چې د دوی دی هغه جواب چې دی هغه په دوی باندې دی. نو لہذا تاسو مې په دې مسله باندې پوي کړئ چې نن چاته زنګ وهم نو ورته ما وهله دی او نه د بحثونو شوقي ما. الحمدلله موږ باندې الله تعالی فضل کړي. افغانستان کې اسلامي حکومت راغله، بیا د احناف حکومت ته دلته دا مسالې ختمې دي. دلته موږ الحمدلله په جمعتونو کې صحیح مونږ کو، د سنت موافق مونږ کو، صحیح جنازې کو، صحیح دعاګانې کو، صحیح ذکرونه کو، ټول کار مو سم دی. دا سړی پاکستان کې اوسېږي، زمونږ د رینج نه بهر دی. خدا سي یو شعر راوتلی دی دا میډیایي چې ارزه ته خبره رسولې ده. نو ما ته ملګرو مشوره راکړه او خپل مې زړه وغوښته چې زه دې سړي سره د ډېر ارمان دی او ډېره تمنا یې ده. نو زه د سره به بحث وکم، دا یو خدمت ته او مقصود مې ستاسو پویول دي د عوامو ورونو چې د دوی پر خبرو د غلط نشي او دوکه نشي. غیر مقلدین سره په یو مسلم دلیل نشته. دا زما دعوه ده، دا بیا وایم. او دوی چې کوم استدلال کوي نو نیمه مسله په حدیث کې ده او نیمه بیا د ځان نه پکې استنباط کوي. نو چې د امامانو استنباط قابل قبول نه دی نو د غیر مقلدین استنباط من کله منلی شو، بلکې وی منو نو موږ به مشرکان شو. نو که تاسو زمونږ په دې خبرو باندې سوچ وکړو نو ان شاء الله دې سړي زنګ ویلو او دا د خبرې وسره کومه ان شاء الله خبرې واوري چې سوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. हेलो वालेकुम सलाम. مولوی صاحب محترم اوري صحت دی ښه دی؟ خیر دی مهرباني ته خی حالات ښه دي؟ خیر دی تاسو خی خیر دی الحمدلله. ما ته چا ویل چې مولانا صاحب وی لایو راغلی تاسو پسې مولا او ما ته ویل چې مونږ کومنو او مونږ مکو هغه مونږ کو صحیح شو او سم ترش دا سم مولانا صاحب تاسو د نت کمزورې دی आवाज مو بند راځي سم دي د شي چې आवाज و درګه سموي دا ولې دی نه کړ خبرې کوي دا ولې هلو ورګه دې سر هلو ورګه دا ولې کار نه کوي دا نه دی ها دا څنګه کار ابن دا خو بني ها هلو اوكي کار دا ولې هلو مولانا صاحب دي خو بني کم دی صحیح شو आवाज مو صحیح دی وسه و درې کار کم دی دا دې دا دې سره دی ور دې نه کټ دلته ور زه ته زنګ وایم خاج برابر ومه ودرې زه ته زنګ وایم ودرې ولکه دې نه بیا کټ کو کنه دا دوه متصل له ها دغه بي کنه اوله کې په کوم نوم مسل کو دا زمونږ د دې غړې دی ها تو دا وای کو دا لکه چې هم دا فطري بس شو ورګه ته زنګ وامه السلام علیکم مولانا صاحب څنګه څنګه مسټیک هلو هلو علیکم مولانا دا څه مصیبت دی دینه ما کټم په بیا غاړي کې نو دې کې مو مصیبت ته مصیبت دا ګورو مغه متصل لیکنه ده 0 0 0 9 1 9 3 غړې و بند 1 مصیبت ده دا دی ولګو دا ګروپونه ولګو خبرې مقصد دا دی چې نه ما په خپل بیت کې
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس کار مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خامولی سے محترم، زما دعوه خو دی اوریدلې ده کنه؟ تاسو دعوه مې اوریدلې ده، ما ته به خبره کوم مولانا صاحب شروع ده. ها زما دعوه ده چې د غیر مقلدینو رفع الیدین د دې باندې دوی سره هیڅ دلیل نشته. زما دعوه ده تاسو به داسې چلو کوي چې د سار د منځ نه به شروع کو تر ماخوستنه پورې، او بس سار چې تاسو 2 رکعات سنت کوي د فرض نه مخکې، هغه کې چې سو کړه طرف الیدین کوي دغه موافق به ما ته حدیث وې کوم وعده می چې د سره کړی دا چې زه به غیر مقلد کېږم، زه په خپل وعده باندې ولاړ. بیا چې فرضو کې تاسو کم سو رکعات طرف الیدین سو کړه طرف الیدین کوي، بیا د ماسپخین په منځ کې ام تر ماخستان منځ پورې، او تاسو تمام دا ویلی چې دی باندې یو حدیث راته وایا، ضعیف حدیث راته وایا، امت قابل قبول دی. نو زموستا بحث ډیر وګدیږي نه، بس لنډه یو حدیث راته وایا چې مسله ختم کو. مولانا صاحب ما ته به داسې بحث کوو، هغه د خانانو په شان دي دا اصول مناظره به تاسو لی رشیدیه به ملوستلي پوه شي. ما ته یو بل سره اختلاف یو دعوه زه لرم، اصل کې مدعي زه مدعا ځان نه مدعي جوړ کوم، من وجه ته مدعي په دې مسله کې زه مدعي دعوه به زه کوم، ما ته جواب دعوه راکې. ما ته سره بل دا خبره کړې و چې ګوره زما د اجازه یا زما د رضا نه بغیر تا ځان سره یو موضوع خوښ کو په مناظره کې، خدا شرط دی چې ته ما نه پوښتنه کې په دې موضوع تاسو تیار استئ کنه. ما ته موضوع درکو، تا ما ته موضوع راکو، نو اصول داري چې ته زما په موضوع باندې خبرې کې زه به پتا ستا په موضوع سره پولیدین د پاغه به کوم. نو درا پولیدین په مسله باندې زه دعوه کوم، متا سماته جواب دا ورکې. زمونږ دعوه ده چې رسول الله نبی اسلام تکبیر تحریمی سره رکوع نه بعد رکعتین کړی دي، دا منسوخ شوی نه دي. کوم چې د وتر رسول الله دی او د اختر منظر رسول تاسو کوی دا چرته ثابت نه دي. دې باره کې ماته جواب دا ورکړه. محترمه ما ویډیو کړی و می کړی و او د آیت نه می استدلال کړو، احادیث می ویلو، تا پاغي باندې رد کړو، او بیا دې ما ته چیلنج را کړو چې ته ما سره په ټلیفون مخامخ شو د اهل حدیثو علم به ویني. ما ستا د خبرې موافق چیلنج قبول کړی دی، ویډیو دې پر فولیدین ده، زموستا موضوع برابر ده، تعین شوی دی. یو دویم د ماته په دې ټلیفون باندې د سویلیو چې موږ به بیا د الفاظ نه استعمالو. اول نه د قانونو خبر وکړن، ته مهربانیو کې د الفاظ به کنټرول کې، تبم د ادب لحاظ ساتي، زبم ساتم. 2 دریم نمبر خبره ده چې زما دعوه ده چې ستاسو رفع الیدین دا بی دلیل دي، تا به سار مونږ کړی رفع الیدین دې پکې کړی دي، ته مهربانیو کې پاغي حدیث وایا. خبره وګداوه ما ګور مولانا صاحب زیتا تلندو ملاند خبره ده، رفع الیدین یا زمنم یا نه منم، دا خو سوال جواب نه. ته ما تا ویل ما ستا مشرانو سره مناظری کړی، مو دا مناظره سوال جواب نه چې ته ما نه یو سوال وکړې ته به ناسته او ریدل بکې. نه دا خو د ماشومانو خبرې مولانا خبرې زکه کومه چې تاسو خو می خلک ځان ته وای مناظری می کړی فلانه الحدیث ما نه او تختید او شیخ بن ما نه او تختید، دا سائل نه سائل ته ما چیلنج د مناظری درکړی دا سوال نه چې ته به ما نه سوال کې ته به قلاره ناسته. استاد زه
درته همدا چلنج در کومه اته زما چلنج دی چې رفع الیدین رکوع قبل رکوع لکه ستا دا دعوه ده دا رحم الله دی لیکلي غلام آزاد کتاب ما سره پروت دی هغوی لیکلي وایي دا رفع الیدین نبي علیه السلام دا منسوخ شو دا ماته پرون ویلې چې ستاسو رفع الیدین نه دي ثابت د شوافی او د دې ثابت دي اوس ګوره رفع الیدین کې بس ما په شانتې جواب دعوه راکړې زما دا شوله دعوه جواب دعوه چې وشي بیا خل دلایل وایي دعوه معلومه نه ده زه دلایل ما ته دلیل پیش کوم زه به ناست یم او مې داسې خو نه ده داسې علمي خبرې به کوو چې عوام دین اخذو کې تاسو چې په کتابو کې کم درس کوي چې دا منسوخ دی او دا دغه شوي زموږ مسله دا خبرې ونه کوو نو زما دعوه دا ده ګوره جواب دعوه راکړه زما دعوه دا ده چې رفع الیدین تکبیر تحریمي سره رکوع بعد قبل رکوع بعد رکوع او بعد رکعتین دا نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی نسخه ثابت نه ده یو بل د وتر مانځه او د اختر رفع الیدین چېرته نبی علیه السلام کړی دي دې باره کې ماته جواب دعوه راکړه چې ته دې باره کې څه دعوه لرې جواب دعوه لرې بسم الله محترم تاسو اورئ چې زما دعوه هم دا ده چې وابیان کم رفع الیدین کوي دې باندې د دوی سره ضعیف دلیل هم نشته دا مولوی عزت الله د دوی وکیل دی د دوی د طاق دی د په دې خپل کلیپ کې د سره حدیث نه وایي د صرف بحث کوي او زه ورته وایم چې تاسو کم رفع الیدین کوئ خلکو ته وایي چې د احناف مز باطل دی ناروا دی زمونږ مز د سنتو موافق دی اسانه خبره ده ته د سره ما نه خبره د نسخې کړې ده نه مې د تویلی دي چې رفع الیدین منسوخ دي نه مې د تویلی دي چې ته ماته د رکوع علی رفع الیدین وخایا زه درته دا وایم چې دا تاسو کوم رفع الیدین کوئ په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوئ په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوئ مهرباني وکړئ د دې خپل رفع الیدین موافق ماته حدیث وخای په حدیث کې خود یو رکعت رفع الیدین ذکر دی او 3 رکعت ته چې پورته کېږي دی باقی رکعتونو کې رفع الیدین مو کم ځای نه پیدا کړو دا مو د ځان نه جوړ کړی دی دی باندې نن حدیث بوای مولانا ګوره تاسو دا خبرې د مولانا صاحب اورئ دا داسې د ګبراهټ والا خبرې د علمي خبرې نه ده مولانا چې کوم کې ګوره کله چې یو بحث کېږي خصمین ما او تا مقابل کې ولاړ ګوره دا خبرې دا ده زه دعوه کوم نه لکه نه د نفي کوم دا خبره اورئ محترمینو ښه څوک چې دا کلیپ اوري ګوره دوی په خپلو منبرونو باندې او دا وایي یو بیان کې ویلي چې ما یو کس ته وویلې زما مسجد ته راغی چې دا رفع الیدین منسوخ دي او دلته به دا نه کېده ګوره هغه خبرې نن په دې کلیپ کې نشي کولی هغه چغې چې دا د منبر په سر وخي ګوره زه چې یو دعوه کېدم ته به ماته جواب دعوه راکړي چې که زما دا خبره ته په کوم شک کې دې سره اتفاق نه کوي یا دې موږ ستاسو خبره اوس ګوره محترم دی ګوره زه بیا تا نه پوښتنه کومه مولانا صاحب ستا خبره مې واورېدې مولانا صاحب سار دې مونځ کړی که نه بالکل مې کړی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي دي وایا وام څو کرته دې کړي دي تا ته څه مشکل دی چې ته ووایې وام زه درته وایم سار دې مونځ کړی که نه کړی دی څو کرته رفع الیدین پکې که نه نشه کې وي تا نه زه دا پوښتنه کوم په ویترو زمو ستا بحث نه دی زمو ستا چې کوم شي کې بحث دی په هغې به خبره کوو تا سار مونځ کړی که نه تا نه پوښتنه کوم سار مونځ دې کړی که نه کړی دی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي تا ته څه تکلیف دی چې ویې راکه جواب راله داسې جواب دا دی ګډې وډې مو وایه جواب دا دی چې ما 2 رکعاته مونځ کړی دی په دې کې مې دومره رکعاته رفع الیدین کړي دومره کرته بس حدیث وایه زموږ ستا مسله ختمه ده دا د ماشومانو خبرې نه دي ګوره بیا ادب الفاظ استعماله ماشومان دهقانان لیونی داسې الفاظ مو آیا ته عالمي ته پکار دا دی چې صحیح خبرې وکړي ماشومانو ته دا خبرې نه ورځي دا چې دی زه خو چې دی اصول دا دي چې سړی د نه د کم شي پوښتنه وکړي ما ته ګوره اصول دا دي چې سړی در نه د کم شي پوښتنه وکړي د هغې جواب بکړي ګوره رفع الیدین ته کې که زه کومه وام زه خو په اول یو کرت کومه هغه خو ته را سره مني هغه خو اختلافي نه دی وام ته چې د دې اول وکې ده اول تکبیر نه غیر چې طرف رفع الیدین ته کې که زه کومه
هغه حدیث وایا چې ته کې ته چې رفع الیدین کې حدیث وایا تا خو خلکو ته دا ویلې چې موږ سره حدیث دي او دوی چې دوی سره حدیث نشته دوی سره خلاصه ده او قدرت ده او هدایت ده نن دی عزت الله مولوی سے نن دی نمبر ده نن بچره ما ته حدیث وې رفع الیدین تاسو کوي حدیث وایا محترم ورونه خبري اوري چې زه کوم سوال کوم داغه جواب ما ته نه ملاويږي زه چې کوم سوال کوم داغه جواب ما ته نه ملاويږي واوره کم نه جواب وی خپل اقرار وکړو چې موږ په تکبیر تحریمه کې اتفاق شو بالکل په دې کې اتفاق شو ما دا وکړه چې موږ یې رکوع نه بعدم کو دی باندې حدیث وایا نه جواب داوا چې راکې دلیل وو ته ما ته جواب داوا راکې داوا د سره شتره زما سوال دی تاسو باندې چې تاسو رفع الیدین غلط دي ما ته ګوره ما ته ګوره مولانا صاحب او سیلی نه کار واله زموستا کار سميږي زر ته داسې ما ته ګوره یو سړی د ګناه کار کوي مثلا غلا کوي غیبت کوي دروغ وایي او تو ورته وایي چې دا کار دی غلط دی او هغه درته وایي چې دا روا دي نو ته به جواب داواغه سره لیکي کاغه به دلیل غواړي زه تانه پوښتنه کوم ستاره فلیدین غلط دي دا د حدیث خلاف دي د قران کریم خلاف دي دا ته ګناه کې دا ته جرم کې په دې باندې ما ته حدیث وایي اول نه خبره ده حدیث وایا ګوره محترم ورونو دا وی دا ستاره فولي چې دی رکوع نه بعد دا د قران خلاف دي دا د حدیث خلاف دي حدیث پیش کړم بسم الله وام ته به راته خې زه ته داسې چې تاسو کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي په 3 رکعاتو کې کوي په 4 رکعاتو کې کوي دی باندې ما ته حدیث وایا ځکه خلاف دي چې تاسو پر رفع الیدین دلیل نشته کله چې دلیل نه خاندما نن ګيري بچو نن درته داسې وېما تا خو ډېرو خلکو سره بحثونه کړي دي او ته خو د دوی وکیل ما ته د خبرې جواب راکه بس نور خبرې د زنا اورم نور خبرې دی اورم نه په دې بخلاصي کې چې حدیث وې نکوم شور خو ما ته د خبرې جواب نه ملاويږي وایا تاسو ویلي چې تاسو د شافعیانو پر رفع الیدینو کې فرق دی سې شو ته موږ ته فرق راوخې موږ په تشهود کې کوو زر ته داسې وېما ما ته ګوره طرف الیدین کې کنه کې حدیث وایا زه خو پاول رکعت کې پاول کرت کوم هغه خود اتفاقی ده وامزه درته وېما چې زموستا بحث ته په غیر د وترونه د اول تکبیر نه غیر په باقی رفع الیدین کې چې تاسو په 2 رکعاتونو کې ماته ګوره په 2 رکعاتونو کې چې کم رفع الیدین کوي تاسو مهرباني وکړئ په دې تا ته څه تکلیف ده کنه نشته حدیث کې نه ما سره دا خبره مانی تا خدای پوي کتا ته خو ما دسی وې چې ته کویت ته زنګ وها ته شیخ افضل ته زنګ وایا ته عبد المنان ته زنګ وایا ته شیخ امین ته زنګ وایا چې خلاص تی کیرانه حدیث درته وخی محترم ورونو د سره حدیث نشته د سار رفع الیدین کړي دی او د ځان نه کړي دی د ماسپخین منځ کړي دی او رفع الیدین پکې کړي دی او د ځان نه کړي دی اوس مازیګر مونږ کړي دی 3 بجې د ماسپخین په وخت کې او د ځان نه کړي دی زه د تویم چې دا تا کم رفع الیدین وکړو د خدای د پاره حدیث وایا ګوره محترم ورونو دا خپل دعوا محترم ورونو پیږي چې دا تاسو وې خبره مکو کنه منځ کې خبره مکو ګوره دا دي چې څه خبره کوم ګوره ته خبره کوا خو ته په خبرو کې به زما د جواب پابندي تاسو خبرو اجازه در کومه خو چې زما جواب وکړي ته خو اسی خبرې کې ګور از موږ زما د رفع الیدین متعلق چې ما ویلې رکوع کو نه بعد رفع الیدین دی ویلې دا نشته منسوخ دی کله ما ویلې دي چې منسوخ دي ما د سی ویلې دي چې تاسو رفع الیدین د سره د هندو په کتاب کې نشته زه داسې ویم د هندو کتابو خیزه په خلاصي ګرانه ور سره واله د هندو کتاب
دې سره زما د جنازې موضوع مو هغه نه تختی خو دینه تا سره ما وعده کړې ده تا سره ما وعده کړې ده چې رفع الیدین د خپل د وابیان وخود زه وابي کېږم زه غیر مقلد کېږم جنازې ته مو بحث نه پاتې کېږي خبرې به کې خو جواب به کې نورې خبرې به نه کې نور ته دې نه پرېږدم د هیڅ علمي بحث کو دا د ماشومان دا بحث ووري والله دې باندې بخاندي دا نشي کولای خو زه دې لپاره چې دا علمیت خلکو ته ورخه مزه مخفل ادله ته دی ویل چې تاسو رفع الیدین منسوخ دي زه دلیل پیش کوم دا په نس خمه تر دلیل نه تبو خې چې 2 رکعات تباسي حدیث نه وي ما ته ګوره تبداسي حدیث نه وي تبداسي حدیث وي چې 2 رکعاتو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دومره رفع الیدین وکړو تبداسي وي صرف نه زتا بلی خبرې ته پرېګدم نه تا ته اجازه نشته چې ته نور خبرې وکې تا سار رفع الیدین تا سار منځ کړی دی رفع الیدین دې پکې کړی دي زما دعوه دادا چې رفع الیدین دې غلط کړی دي ته مهرباني وکړه ما ته بدسي حدیث وخې چې رسول الله مبارک د سار په سنتو کې دومره کرت رفع الیدین کړی دي ته بداسي حدیث خې صرف تلاوت بنه کې بیا درته وایم لاړ شیخ افضل ته زنګ وایا ورش عبدالمنان ته زنګ وها ورش شیخ امین ته زنګ وایا کویت ته زنګ وای چې رانه خلاص کی تاسو د شیخ امین شاګرد نه دی والله تاسو دا خو کدا شیخ امین شاګردان دا سی لکه دا ته چې زه یو سوې مو دې جواب د بل زین کوي خبرې ز کوم با ته ما ته داسې دلیل وې اسی دلیل به نه منم تب ما ته داسې دلیل وی چې 2 رکعات مونږ او پاغي کې 15 کړه طرف الیدین څنګه خان دي تا سار مونږ کړه کنه سو کړه طرف الیدین دی پکې کړي ما تقریبا سو کړه تا لس رکعات لزلی مې پاول 2 رکعاتو کې کړي لزلی په نو بځې باندې حدیث وایا خبرې منځ کې ونه کې خبرې دی او کې شکست ګوره خبرې به زه کومه خو چې اله به نه کوم چې ته ما ته حدیث وې خبرې مکوه اسی حدیث نه حدیث خو ما سره کتابونه ډک دي دا اوس مخه تر ته بخاری شریف پروت دی چې ستا مسله پکې ستا مسله دوکه مکوه دا خو تا عوام دوکه کړی دي خلک دی غلط کړی دي نن در تاسو سرجن ناشته نن تاسو ډاکټر ناشته تاسو ټول اغلاګانی میرا پیدا کړی د الله په فضل واوره حدیث واوره وایا حدیث ګوره خبرې دي چې وکي ګوره لاسته شکست یو طرف نه خبرې به زه ال نه کوم چې ته حدیث زما د دعوی موافق وې اسی حدیث بنوي انا ته پرسته خبرې وکي کنه ګوره دا علمي خبرې دي ته وای تا چې چا سره علمي ما چې حدیث وای حدیث وایا چې ستا خبره پکی کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې یو په امام ابو داود پیش کوم یو بعد دغه پیش کوم د بخاری پیش کومه صفحه ده چې زی راواړو امام بخاری حدیث راوړی دی 215 حدیث نمبر دی 215 محترم لا دا کم یو د سره پیش کوم نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبد الله ابن عمر غوي رايت رسول صلی الله علیه وسلم اريد النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام في الصلاه کله بچ مانځته وګوره محترم مانځته هر مون سنت مونږ دی فرض مونږ دی کله بچ مانځته وريده دا جزا شولا شرط اوسره ګور شرط ذکر کوي رفع يديه حتى يكون حظ منكبيه لا سنبه پورته کړ د اوګو پوری وکانه يفعل ذلك حين يكبر للركوع او دا کار به عالم کو کله بچ رکوع ته ويفعل ذلك اذا رفع راس من الركوع او دا کار به عالم کو کله بچ د رکوع نه سر را پورته دا سو کرته شو دا سو کرته شو خلق مغلطه وا دا 3 کړه طرف الیدین دي دا 3 کړه طرف الیدین دي په یو رکعت کې دي زه خبره مې واورېده دا بخاری شریف ما ته مخامخ پروت دی دا ته هغه سو دا عوام غلطه وا دي کې 3 کړه طرف الیدین دي او په یو رکعت کې دي ته په 2 رکعت کې رفع الیدین د کم ځای نه کې 2 دا حدیث د سار د موز متعلق دی کده ماسپخین دی کده ماجیګر دی کده ماخستان دی دا جهری مونږ دی که سری مونږ دی دا مقتدی خبره کوي که د امام خبره کوي شور ما جوړه تا ته سارم خیمه مازروب سار او خیراته او خیراته رکعتم خو ته شفور کې کنه الله به ته وای چې علم نه هري ګوره دویم رکعتم د خیمه
اوس ګوره دې باندې زبل روایت پیش کومه د ولې دا غلطو ما دا غلطو دا غلطو یو حدیث دی دا غلطو وام دا غلطو نه بالکل چې دا غلطو دا حدیث تا ولي وی دي کې خو ستا دعوه نشته تا نه زدا ته پوس کوم ما ته ګوره تا حدیث ته بخاری نه وی دا ستا دلیل وو ک غب دی ولګاو وام دا ستا حدیث دلیل وو ک غب دی ولګاو کم نه چې جواب دیو کو ګوره ما ته ګوره تا دا ټول رفع الیدین په یو منځ کې کړه ک په بیلو بیلو کې دی کړه بس هغه حدیث وایا ټول رفع الیدین نه په یو منځ کې غواړه وامدا نه پښتنه کوم چې دا د بخاری روایت وي مولوی سے مبارکه تا چې د بخاری روایت وکیدا ما خبره ته تا حدیث وی ما ووریدو زرته دا سی وېما چې د بخاری روایت تاوی دا ستا دلیل دی کنه دی دلیل کدی دلیلی پدې کې خود دوه کړه طرف الیدین دي ته ولی خلق دوکه کې درې کړه طرف الیدین دي پکې ته د ابو داوود شریف حدیث ولی وې پدې د اعتماد نشته کسنګا دلیل خیمه درته کنه ګوره ته دلیل نه پیژنې بیا د بخاری روایت و دی وایا واوره بلنا کوته ته خیمه ګوره دې حدیث کې دا راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم بچ کلا رکوع ته رکوع بعد به رفع الیدین کول څه ګوره استدلال ته ګوره د دلیل در خیمه استدلال خود مجتهد کار دی استدلال ته زستا تیار نه ما تب ما ته صراحتن حدیث خې ته د مجتهد استدلال ته شرک وایي هغه ته تقلید وایي نو زستا د عزت د مولا عزت د استدلال ته کله ز تیارم واوره ما ته ګور دا یو حدیث نه دی حدیث نه چې وزي بیا به مخ کې زو د بخاری شریف روایت دی وی یو سل دویمه صفحه دی وی د عبد الله ابن عمر سے روایت دی وی په دې کې تا لس غلطیاں وکړي لس غلطیاں ګور ورته یو غلطی دی دا وکړه چې لس غلطیاں دی وکړي یو غلطی دی دا وکړه چې د امام بخاری رحمه الله نه دی حدیث ذکر ک داغه تقلید دی وکړه هغه په دې حدیث ویلو باندې د خپل استاد نه دلیل نو ویلې ته مشرک شوې د امام بخاری رحم ته مشرک شو وکیدا امام بخاری رحمه الله د خپل استاد نه دلیل دا حدیث ویلې دی هغه په دلیل نه دی ویلې د دې حدیث د سند بنا په تقلید دا تاسو خو تقلید ته شرک وایي د حدیث متن ته چې رسیږي وکیدا شپک کرته ته مشرک کیږي استدلال د بخاری نه غلط دی دویمه واورا په دې حدیث کې ماته ګوره په دې حدیث کې راوی عبد الله ابن عمر صاحب دی وکیدا دا تا تقلید کو په دې دلیل نه دی ویلې په دې دلیل نه دی ویلې امام بخاری کدا حدیث معلق راوړي مونږ بنه دې ته دلیل وای نبی صلی الله علیه سند ته ضرورتي ماته ګوره ايو حدث بكل ما سمع دی یو کس د دروغ جن ماته ګوره خبره ته وکیدا زرته داسې وېما ماته ګوره خبره ته وکیدا خبره ته وکدا زدرته داسې وېما چې تا د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه حدیث وی امام بخاری صاحب نه تا د دلیل پختنه نه د کړي تا د امام بخاری صاحب نه پختنه نه د کړي تا د امام بخاری صاحب تقلید وکړه تقلید شرک دی یو دویم تا نه ما دا پختنه کړي وا چې تاسو سار رفع الیدین کړي دي په 2 رکعاتو کې مو 15 کړه طرف الیدین کړي دي هغه حدیث وایا تا چې د بخاری روایت وی او اوس واپس سنن ابي داوود ته زی نو دا دلیل دی غلط وی کسنګا ما ته ګورا یو تشي خبري کولی ها محترمو د اوس اصل لګیا دی دنه ما پختنه کړي دا چې تاسو په 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي 15 کرتا د دې موافق حدیث وایا تاسو په 3 رکعاتو کې 3 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا تاسو په 4 رکعاتو کې 10 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا د چې د بخاری نه کوم حدیث وی د کې 3 کرتا رفع الیدین دی د دویم رکعات کې رفع الیدین دوی پکې استنباط کوي او د مجتهد استنباط ته دوی شرک وایي نو کله د دوی استنباط قابل قبول لې دا لاندې روایت کې 4 کړه طرف الیدین دي نو دوی په دې باقی رکعاتونو کې استنباط کوي
استنباط ته خودي شرک وای. زدیش عزت الله مولوی صاحب ته ما چې مهرباني وکا داسې حدیث وایا، اسی حدیث ویلو باندې نه خلاصيږي. ګورا صرف حدیث تلاوت باندې مسله نه ثابتيږي. دا زمنګ موضوع ده، چې رفع الیدین په حدیث کې شتا، خو د وابیانو رفع الیدین نشته. ګورا د چې کوم احادیث وایي دا د ائمه رفع الیدین دي. امامان چې دي ما ته ګوره غوکې دا په شور نه خلاصيږي. حدیث وایا، صرف حدیث ویلو باندې کار نه کیږي، تلاوت باندې. ما سره کتابونه پراته دي، د دوی دا کار دی. محترمو زبیام وایم، زما ټولو وابیانو ته چیلنج دی چې تاسو کم رفع الیدین کوي. په حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی. دی باقی رکعتونو کې چې تاسو رفع الیدین کوي دا د کم ځای نه کوي، دا استنباط مو د کم ځای نه دی. دوی ځان ته مجتهدین او مستنبطین وایي، زمنګ د ائمه استنباط نه مني. زبیام ورته وایم، زما د ټولو وابیانو ته دا چیلنج دی. تاسو تقلید زکه پرې خو چې تاسو ته حدیث پیدا شو. اوس ما ته حدیث اوخایي چې په 2 رکعاتو کې 2 رکعات کې رفع الیدین کم ځای نه کوي. دا دای چې کم احادیث وای دا د 1 رکعت رفع الیدین دي. زما د دنه سوال د 1 رکعت نه دی، زما د دنه سوال د ټولو منځونو دی. دی به په 4 واړو رکعاتونو کې ما طرف الیدین خي، دی په 1 رکعت کې لګیا دی. زمونږ عوام ورونو دا مې درته تاسو ته وخود، صرف دا مې درته وخود چې زه هغه سړی نه یم چې ځان له لګیم. د دوی سره چې مخامخ شم عموم زمام دا خبره ده، دا د لګیا دی حدیث وای خو د 1 رکعت. دا زما سوال نه دی، دغه جواب نه دی. زما سوال دا دی چې دا باقی رکعتونو کې چې کم رفع الیدین تاسو کوي او د مثلون روباسي ويفعل ذلك روباسي، دا خو استنباط دی. تاسو مجتهدین یی. ملاحظتا کویت تزنګوا بیام درته وېما، افضل تزنګوا بیا درته منان تزنګوا، امین سیب ته تزنګوا. ته زما استاد دی چې رانه خلاص کی. تاسو چې کوم حدیث وایي دا د 1 رکعت رفع الیدین دی، دا د باقی منځونو نه دی. دغه سي دوکو باندې مخلق دوکه کړ، په دې غلطي الله ته بس جواب ورکوي. دا بخاری شریف نه تا حدیث ویلې دی دا د 1 رکعت رفع الیدین دی. هغه 2 رکعت څه شو، ادریم څه شو، هغه څلورم څه شو. دا ګوره لګیا دی صرف تلاوت کوي. مولانا صاحب تلاوت باندې نه خلاصيږي، یو الله به نن خلاصي. حدیث بند کو، صحیح حدیث وایا او جواب راکا. اے خلدیم بند شوا و ام الله به درانه صرف نن خلاصي. ساعدی وایا دراوینم نه درځي تا خدای پوي کا. وام دا استنباط ته، استنباط والکا استنباط ته، ستا استنباط ته موږ نه یو تیار. ستا د خبره وجه دا ده چې زه تا نه چې د کوم شي پوښتنه کومه دا غي جواب ته ما ته نه راکې او نه راکولې شي. تا سره ما وعده کړی دا چې کله دی حدیث راته وخود زب غیر مقلد کېږم. زه دی عوام ورونو ته خفم او عوام ورونو دا دو کماران دي، چلبازان دي. حدیث د 1 رکعت وایي، کای رفع الیدین په 4 رکعاتو کې، او دام ورته معلومات نکېږي چې دا مونږ د سار دی که د ماسپخین دی که د مازیګر او که د ماښام که د ماخوستن دی. توکل په خدای لګیا دي. حدیث وایا ير را باندې راغلی، حدیث وایا کنه چې ير می ختم شي. صرف حدیث نه داسې حدیث به وي چې ستا مسله پکې 1 رکعت رفع الیدین وخایا. دا د 1 رکعت رفع الیدین حدیث دی. 4 رکعات وخایا، د 2 رکعات وخایا،
خبرې مې وکړې ستا خبرې ما واورېدې ستاسو یو استدلال راته معلوم دی او ټول غلط دی. ولې دې وقف وکړو ثم یصنع ولې ثم دا دغه نه دی حروف جازمه نه دی دا ستا علم دی. ثم یصنع ولې حروف جازمه کې ثم شته ویلی ونیا ته حدیث غلط وی معنی غلطه کې استنباط بسنګو کې تاسو ته ما داسې ویلو مولا عزت سے ستا وابیانو ته ما داسې مشوره ورکړې وه که یادېږي درته چې په اول ورځ خیرات باندې تا رد کړو او زما ستا ویډیو بحث شوی وکیدا ما ورته داسې ویلو چې دا عزت الله مولا چې کله مړ شي د سره به د فرعون کار کوي د باندې به دوا چوي او په د مصر په عجایبګر کې به د فرعون سره یو ځای ولاړی. دا د دې د پاره چې ته خو یو زبردست نمونه یې کنه ټول غیر مقلدین د په شرمونو شرمول. ثم یصنع موایا ثم چې دی دا د حروف جازمه نه دی ولی ونیا غلط عبارت وي وی په مد وې مدلته مد سکی دغه څه کار دی کنه. ما ته ګوره احادیث مستا ووریدو مولا عزت سے احادیث مستا ووریدل زما سوال بیا وورا زما سوال دا دی چې سار دی موږ کړه دی او پاغه کې دي چې څومره رفع الیدین کړي هغه حدیث ما ته وایا زه درته په دې ویډیو کې بیا زنګ واما بیا درته وایم چې زه ګوره غیر مقلد کېږم شور مکوه زما غوندې ملګری د لاس نه ورکې ګوره وایا حدیث چې زه غیر مقلد شم هغه حدیث وایا چې پاغه کې د داسې پکې چې 2 رکعاتو کې به دومره کړه طرف الیدین کې 3 رکعاتو کې به دومره کړه کې سلورو کې به دومره کړه کې ته به داسې حدیث وې چې رسول الله مبارک په 2 رکعاتو کې 15 کړه طرف الیدین وکړو 3 رکعاتو کې 8 کړه وکړو سلورو کې 10 کړه وکړو ته به داسې حدیث وې په بل شي نه خلاصيږي. تا چې کوم روایت وی په دې کې د 1 رکعت رفع الیدین ذکر دی صرف یو حدیث کې د 2 رکعاتو دی باقی چې کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي دا د ځان نه کوي استنباط کوي ويفعل ذلك نه استدلال کوي او مثله نه استدلال کوي. استا استنباط او استدلال ته زه نه يم تیار. دا ذالک اسم اشاره چا تراجی دا دا قیام تراجی دی ما ته ګوره دا قیام تراجی دی دا رکوع تراجی دی کدا رفع الیدین تراجی دی کدا قرات تراجی دی د دې ما ته مشار الیه او خایا دا چا تراجی دی دا ټول ټکه پکې کم ځای کې دی چې ټول ته شامل دی. ذالک اسم اشاره دا او ما ته ګوره او اسم اشاره د واحد دا ذالک ځان نه دی بیا دې یصنع او وی کنه مولوی سے مبارکه په دې شینو نخلاصيږي بیا درته وېما سار دې مونږ کړه دې رفع الیدین دې پکې کړی دي د خدای په خاطر باندې د سار د 2 رکعاتو د سنتو د فرض او حدیث وایا شور مینه نه جوړ کړي ما ته جواب نه ملاويږي زستا ته شو خبرو ته نشم درېدلې ستا خبرو کې څه فائدہ ده. وام ذالک اسم اشاره د واحد د پاره ده قیام تراجی ده کو رکوع تراجی ده ک سجدی تراجی ده کرف الیدین تیر الیدین تراجی کې دا به ما ته حدیث کې خیر ما ته ګوره خبره وره سامي ووريدا ما ته ګوره خبره ته وکیدا ټیک شو خبره ته وکیدا زه ته داسې وېما ما ته ګوره صحیح ده ځا ما ته ګوره حدیث مې واورېدو په حدیث پوېګم حدیث مې واورېدو زرته د سیم محترمینو خبرې ته غوږ نګدي زورته هم حدیث مستا واورېدو ستا خبره مې واورېدا
او زما خبره واوره واذا اراد يركع رفع يديه کله به شروع وکول رفعین به کول د اراده معنا دی خوړه ګوره غلطه معنا کې د حدیث معنا غلطه کې ورور غلط وې زما خبره د غوږ دی کنه غوږ کې دی غوږ دی کنه دی ان دا مناظره به دی ته وای دا مباحثه به دی ته وای بخاري حديث دی ورایت النبي صلی الله علیه وسلم افتتح بالتكبير في الصلاه ومنذ شروع بالتكبير صلاه ورفع يديه حين يكبر وشي دغه وکړه لاسونه پورته کړه د تکبیر سره حتى يجعل ما حضر من كبيت الوقوف لاسونه پورته و دا حدیث خو دی وی ما واوریدو ما ته ګورئ دا حدیث خو تاوی ما ته ګوره ته شي خبرې مکوا زرته دا سویمه چې دا حدیث ما ستا واوریدو د بخاری روایت می واوریدو از برای خدا بخاری کی د یو رکعت رفع الیدین دی تی په دویم رکعت کې تی په دریم رکعت کې تی په سلورم رکعت کې دغه راتو خطا ته څه تکلیف دی ګوره مونږ ما ته خیمه زه چې صدر ته وایم دا غي جواب ما ته وکا دا مونږ چې د ټولو ته چې مونږ وای وکې ده کنه خبره ته وګ ده و ما ته ګوره د ماسپخینه مونږ د مازیګرم مونږ دې ته جوامع الکلم وای دا خو د سیفیانو مذهب نه دی چې په مسجد کې ګډاګانې کې دې ته جوامع الکلم وای کله به چې مان ته داخل شو اشعار مونږ نه او غم مونږ فرض مونږ غم مونږ ماسپخین مونږ غم مونږ دا خبره مې دی واورېدا دا خبره مې دی واورېدا ما ته ګوره اوس وکنه دا حدیث خو دی وې کنه یو ځل دی وې دا دریم کرته چې وې واذا قال سمع الله لمن حمده او كلمه سمع الله لمن حمده ویلی رفع الیدین بقول واذا قام من الركعتين رفع يديه کله چې دویم رکعت نه پورته کړي دریم اوس وا حدیث پورا کا چې به رفع الیدین کول محترمینو مولانا صاحب خبره واوره ستا حدیث میں واوریدو تقریر مکوا خیرات خبری مکوا پټکی خبری مکوا زموستا بحث ته پر فلیدین کی تانه زما پختنه دادا چې تاسو منځو کو کنه وامسار منسی دیو کو رفلیدین دی پکې کړی دی پاغه کې ما ته حدیث وایا محترمینو دا خود دوی کار دی چې خبره ته غوږ نګدي او د سوال جواب چې دی دا غلط کوي احادیث وی په حدیثو کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی دا دریم رکعت دریم رکعت سلورم رکعت کې رفع الیدین کم زینه کوي دته محترم ماده سی وی چې ته کویت ته زنګوها ته سعودي ته زنګوها ته خپل مشرانو ته زنګوها خود سي معلومیږي چې هغه خبي عزت کړي دي چې واله کده سره د سي دعوه ولیک دي یو کرت داسې چل شوی او تاسو به ورېدلی د شیخ امین سره زما د رفع الیدین مناظره بحث راغی اگر راته یو شاګرد راولې ګو ثنا الله د غوندي مناظره کې بحث داو چې رفع الیدین د رسول الله مبارک قولی سنت نه دي دا موضوع د دوی کور ته جمعات ته ورغلی و اغه زنه 3 پند کتابونه راوړو سلور ساعت مور سره بحث کړي په سلور ساعتو کې یو حدیث نه دی ویل یو حدیث په سلور ساعتو کې اخره کې رانه او تختید سلور پند کتاب 2 پند کتابونه متنی ولې دی دل تر سره اوسم پراته دي دراته وی چې زدر ته حدیث خیم زړه خوشاله شو ما وی دې سره به حدیثي اوس زما موضوع دادا بیان درته وایم او ټوا بیانو اې د سعودي والا د کویت والا او د کونړ والا ما خبره واوري هغه وخت مو لاړو چې تاسو به خلق دوکه کول تاسو چې کم رفع الیدین کوي په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوي په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوي په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوي د خدای د پاره په دې حدیث وایي من توای چې تاسو د حدیث خلاف یې تا کله په حدیث عمل کړی دی مولا عزت راته وی زی در تخیمه او د خالی پورز مېدا بډیر تکړی
او دې بخیر د لګه خواریو کی خلکو ته به زنګونه وای دې چراغ د دې ټولو نه دې خو پکې غټ لالا دی د بخاری حدیث وی یو رکعت رفع الیدین یو خود د ابو داود حدیث وی یو رکعت رفع الیدین یو خود باقی رکعتونو کې استنباط کوي مثلونه روباسی د ذالکن روباسی مثلو ذالک خود مستنبتین او د مجتهدینو کار دی او بیا وی چې زما استدلال ته وګوره نو ستا استدلال څه حیثیت لري ته خو زما خصمه نو چې ستا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله استدلال صحیح نه دی د امام شافعی رحم الله استدلال ته شرک وای د مولا عزت استدلال خو هندوتوب دی بیا مې د تداسي وي چې تاسو کم 2 رکعات کوي په دې کې 15 کړه طرف الیدین کوي ضعیف حدیث وایا اوس پورې ضعیف حدیثونه وی لګیا دي لکه جرنده عادت چې خلکو جنریټر وی ما وی غپ لګی دا رښتیا دی ا جنریټر خو نستړی کیږي او خپل قرار یې کوي د چې کوم حدیث ته بخاری نه وی د کی یو کړه طرف الیدین دی د چې د ابو داود شریف نه دا ما سره مخامخ پروت ته زو ته ګورم د کی یو کړه طرف الیدین دی باقی رکعاتونو کې د مثلو او د نحو او د ذالکن روباسی دا قیدی خود مستنبتینو کار دی دا خود دوی کار نه دی بیا مې ورته وی چې د مسلمان په کتاب کې درته پیدا نشو از برای خدا د هندو کتاب راوړی اوس پورې لګیا دی زی خبرې اورم او یقینو کوي چې د هندو کتاب هم خودلې وای عزت مولوی صاحب د هندو کتاب وخایا هندو کتاب وخایا اذا ته نه پریدم دا د مستنبتینو کار دی ستا کار نه دی ستار کې راوخه په ماسپخین کې راوخه دې جهالت ته وګوره دې علم ته پټکینه لند ذات منوي ما ته ګوره پټکی ته سپک مو آیا د ایمان نه خلاص وي پټکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت ته پټکې رسول الله مبارک فرمایي علیکم بالعما تاسو باندې لازم دي چې پټکی وتړی دا پکول د انګريزانو چې دی چې د سپګو نه ډک دی د خدای بندگانو دا سنت ته او پټکې د رسول الله مبارک بدعت ته دا دومره بیکار دي حافظ ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دي چې سر دسمال پسر اچول بدعت ته دوی د خپل کور نه نه خبر حافظ ابن قیم سے وای چې دسمال اچول پسر باندې دا بدعت دي زمونږ زنانه دسمال اچي هغه ته سنت وای د رسول الله مبارک پټکی ته چې دی هغه بدعت وای دا دومره بیا ادب دي نو محترمو تاسو د خبره واورېدې په دې خبرو کې د سره یو حدیث نشته بیا هم خبره کومه بد دوم دا اسانه خبره ده چې ته سیپی او ته بریلی دې په ځای ولې حدیث نه وې ما ته ګوره شور مې نه دی جوړ کړی زه حدیث غواړم اوس درته وایم سار دې موس کړی 2 رکعات څو کړه طرف الیدین دې پکې کړي ته ویلې نشي احادیث وایا نبی صلی الله علیه وسلم صحابي وی کله بچ نبی صلی الله علیه وسلم مانځ ته ودرې درې په دې مې کوم مانځ ته ولاړم رب دې مې وکم کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مستدریدل فلیدین به کو مستدریدل اول رکعاتی که دویم رکعاتی اول رکعاتی تا خدای پوی کا اول رکعاتی دویم رکعات کی چې طرف فلیدین کې دا وخایا دریم رکعات کی چې طرف فلیدین کې دا وخایا سلورم رکعات کی چې طرف فلیدین کې دا وخایا بیا درته ویم کویت ته زنګ و چران اخلاص تی کی خلاصې دې نشي بچو وا مستدریدل آیت قرآن کریم دی ویلې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم مؤمنانو چې مستودریږي تاسو مخونه وینځئ دا اول رکعت یادای چې اوله کې مستدریږي که دویم یادای سړی چې دویم رکعت کې مستودریږي نو بیا بلا سونه او دس کوي کنه اوله کې ګوره حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی دا د دوو د دریم راتو خایا دویم رکعت کې رکوع منی والکا زه رکوع منم خو ستا رفع الیدین نه منم رفع الیدین راته پکې وخایا اول رکعت کې دویم رکعت کې وخایا دویم رکعت کې راته وخایا ته دویم ګورا د دویم رکعت ماته ګورا
غوخو کې د کنه خبرې ته غوږ دا کله چې ما ته ګوره ته په شرط او په جزا سکے ستا د شرط او د جزا سره سوی مده ته خو تقلید نه منې کنه زه درته وایم دې کې څه شی دي دې کې څلور رکعات دي دې کې 2 رکعات دي شرط او جزا دا د مستنبتینو کار دی دویم رکعت کې رکوع منم خو ته د دویم رکعت رکوع قیاس کې په اول رکعت دا ماته حدیث کې وخایا دا حروف دا لفظ ګوره وای دا اراده يرکع کله به رکوع کوله ګوره کله به زه لفظ ته ګورم و اذا اراده چې کله به اراده وکړه وکیدا کله به چې اراده وکړه چې رکوع وکي نو دا اول رکعت یادې ک دویم یادې ک دریم یادې دین سلور رکعتونه معلومول دا ستا کار دی کدا د مستنبت کار دی ګوره ما وی چې ته خو مولای زه دومره خوشاله ومه چې دی به ماته دلیل وای دی به ماته حدیث وای د بخاری کړي ډېر د خپه کړم یاره ډېر د خپه کړم او ته منی ماته ګوره بس ماته ګوره زه ته داسې وایم ټیک شو ستا خبرې مو واورېدې ته منی ماته ګورئ تمنی چې مولوی صاحب ما د سي اراده کړې و چې دی اهل حدیثو ما تدسي حدیثو خود بس زبدي مذهب نتیر شمه خود سي معلومیږي چې شه د سره نشتا یعنی په یو مسله د سره حدیث نشته ګوره بیا هم درته وایم ما ته ګوره اخیری چیلنج بیا در کومه عزت مولوی صاحب بیا واورا سار چې تا 2 رکعات مونږ کړه دې زما چیلنج واورا بیا درته وایم ک بیا د سره یو خایا سار چې دې 2 رکعات مونږ کړه دې هغه کې دې 15 کړه طرف ولیدین کړي دي د الله د پاره حدیثو خایا ماسپخین دې 3 رکعات فرض کړي دي او لس کړه طرف ولیدین دي کړي دي د الله د پاره حدیث پکې وخایا ما خام دې 3 رکعات بکې او اته کړه طرف الیدین پکې کې د خدای د پاره حدیث پکې وخایا محترمو دا ټول دوکه دا ټول چل دی دا بحث مې د سره کو نه خدا مستاسو د پاره وک چې مظهری صاحب وای چې ځان د جمعات کې لګیای او د غیر مقلدین سره بیا دا خبرې نه کوي کوم خبره مې چې درته طرف الیدین بحث کې کړي و عمده مې د توکړه او ګوره څومره چغي واره یو حدیث وسره نشتا زبیام ویم یوازې رفع الیدین نه د وابیانو چې څومره مسلې دي په دې باندې د دوی سره یو دلیل هم نشتا زما چیلنج دی د مشرق نه مغرب پورې او مغرب نه جنوب پورې تاسو ټول ماته په یو مسله دلیل راوړئ چا سره مو چې بحثونه کول هغه ډاکټران نه وو زه ستاسو ډاکټر او انجینر یم ستاسو ټول اغلاګانې مې راټینګ کړي د الله په فضل او آیا اوس عزت مولوی صاحب اوس حدیث وایا دی اخره کې حدیث وایا چې زړم خوشاله شي واورې محترم دې حدیث وای وام حدیث وایا حدیث وایا دا د موبایل بند کو دا می تختاو د دوی غ پلاران او نیکونه ما تختولی د الله په فضل بندک بس محترم تاسو خو بحث واوریدو د دوی دا بحث مو واوریدو ما تاسو ته ویلو چې وابیانو سره په دې خپل مسله دلیل نشته دوی وایي د امامانو د مجتهدینو خبرې منل شرک دی تاسو به اوریدلی د تقلید د تیارونه روزي او سم اهل الحدیث شي ما وی کدا دوی رښتیا وایي دوی وایي چې موږ ته الحمدلله احادیث را ورسېدل موږ د احادیثو پرانا کې راغلو د تقلید د تیارون اخلاص ما ته معلومه مو خو بیام وی چې کې دې شي د دوی سره حدیث وی دوی نه ما دا پښتنه کړي وا
چې تاسو 2 رکعاتو کې کم رفع الیدین کوي 15 کرته استنباط بنه کوي قیاس بنه کوي ځکه قیاس او استنباط خود مجتهد کار دی که تاسو استنباط او استخراج وم کو کدا عوام ملګری ګوري نو مشرکان کیږي ځکه چې تاسو مقلدین شو کنه تاسو مهرباني وکړئ د سار 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوي دی باندې ماته حدیث وخایي 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوي دی باندې ماته حدیث وخایا 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوي دی باندې ماته حدیث وخایا دا زما چیلنج او دا قرضه می په دوی پاتې ده بیا می د تووی چې والکا خو ټولو ته زنګ وها اوس خو موبایل زمانه ده د دومره وخت کې دا حدیثونه وي بخاری شریف کې چې کوم حدیث ته دا 1 رکعت ته هغه د 2 رکعاتونو نه ده دویم رکعت به په اول رکعت قیاس کې او دا د امام شافعی رحمه الله د مسلک کار دی دا د امام احمد صاحب د مسلک کار دی ځکه هغوی قیاس او استنباط او اجتهاد منی او دا غوی مقلدین د خپل امام مقلدین دی امام مقلد دی هغوی ته مشکل نشته دین زما سوال دا دی چې 2 رکعات او 3 رکعات او 4 رکعات کې چې کوم رفع الیدین کوي دا د مثلون روباسي دا د نحوون روباسي دا د ذالکن روباسي دا خو تاسو کار نه دی دا خو د مجتهدینو کار دی هغه ته مشرکان وې ځان ته مسلمان وای لہذا عوام ورونو بیام درته وایم کم خلک چې غلط کړي دي د خدای د پاره د دوی په خبرو غلط نشي حدیث کې یو خبره او دی ایبان دی بل خبره کوي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چاته وای چې پتا می 100 روپۍ دي او ریکا هغه ورته وی دلیل وایا دی ورته وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نو پیمان وای او دی آیت کې د 100 روپو خبره شته او هغه خلکو ته بیا دسی وای چې په دمه 100 روپۍ وی او د قران کریم آیت می ورته وی او ګوره آیت نه مني او بیا بل آیت تلاوت کی چې دا نه مني هغه ورته برای خدا د آیت نه قربان خود د 100 روپو خبره خو پکې نشته کنه زم ویم احادیث نه قربان احادیثو کې رفع الیدین شتا خو لیکن ستاسو نه دی ګوره هغه د شوافیو دی هغه د حنابلو دی ځکه هغوی د استنباط او د استخراج قائل دي نو د 1 رکعت رفع الیدین د حدیث نه ثابتای 2 او 3 او 4 دا په دی اول قیاس کوي او قیاس ته خو تاسو شرک وایي تاسو وایي اول من قاس ابلیسو اول چې قیاس کړي نو ابلیس کړي دي نو دا د هغوی دلایل دي د دوی دعوه دا چې هغوی مشرکان دي او من تقلید زکه پریخو چې منګ ډایرکټ د حدیث نه استنباط کوو ډایرکټ د حدیث نه نو ما وی چې د دې سره به حدیث اوملید دا ټوله دوکه ده دا ټول چل دی دا د دې انګریزانو یو پروګرام دی چې مسلمانان غلطي آیت یو وایي مسله بل کوي حدیث د یو شی وایي او مسله بل روباسي نو لہذا د وابیانو رفع الیدین دا په حدیث کې نشته دروغ وای زبیام وایم چې ار چاره ته دا حدیث پیدا کو چې رسول الله مبارک 2 رکعات رفع الیدین وکړه او 15 کرته 2 رکعات مونږ یو کو 15 کرته رفع الیدین پکې وکړه زه تابعدارم دا سه حدیث بخی چې 3 رکعات وکړه او 8 کرته رفع الیدین پکې وکړه زه تابعدارم 4 رکعات وکړه 10 کرته رفع الیدین پکې وکړه خو کته قیاس کې استدلال کې استنباط کې او دې ته بیا شرک موای نو که زستا خبره منم خو مشرکان کیږي موږ به مشرکان شو دا عوام ولی د ایمان نه خلاصوي یوازې دا مسله نه د غیر مقلدین چې څومره مسلې دي په دې باندې د هندو کتاب نشته د مسلمان خو پرېګه الله مو خوشاله و باد ساته او الله تعالی مو د دوی د دسیسونه محفوظ ساته دا متاسو ته یو کرشمه خدا چې دا ګوره دلیل ملیل سره نو او داسې د دوی د ټولم دا حال دی ځکه دا د هغوی شاګرد دی نو لہذا آینده کې د دوی په خبرو دوکه نه شي
زمون وطن افغانستان الحمدلله دا د حنفیت زمکه ده، دې کې به حنفیت باقی وي. پاکستان د حنفیت زمکه ده، دې کې به حنفیت باقی وي. او دا یو څو نفر راغلي دي، دا مو غلط نه کی، چندې ور نه کوي، روپۍ ور نه کوي، والا کاو روپۍ ور نه کوي، دا مو غلط کړ په دې روپیو باندې ګوره. او د دوی مدرسې کې ماشومان داخل نه کوي، د دوی سره تعلق نه ساتي، دا مو ګوره د دین نه اړي. دې کتاب کې چې سدي هغه به جدا شه ده، او تاسو ته چې سوای دا جدا شه ده. الله مو خوشاله و آباد ساته. مونږ تم دعا کوي چې الله د دین خدمت راته نصیب کړي. دا مې یو بحث د دوی سره وکړ، زوزګار نه یم، درسونو کې مصروف یم. خدا مې تاسو ته د دوی غ حالت خو د ډېرې چغې وي، او هر وخت به وي چې زمان نوم یې واورېدو چې مولا عزت ته وای موبایل را پسې بند کو، ما چې پرې د چې ارمانی پوره شي. الله مو خوشاله و آباد ساته، او الله مو دې په دنیا کې بیا مدینه منوره کې یوځای کی، او په آخرت کې مو دې الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنت الفردوس کې داغه سره همسایگان کی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه.